بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وهي صفاته الازليه. د دې زنه د الله تعالی لپاره موږ چې اشاعره په دې باندې هو صفات د الله تعالی لپاره ثابت دي، او د ماتوریدیو په نسبت باندې د الله تعالی لپاره اته صفات ثابت دي. هغه اته صفاتو کې یو د علم خبر الاول شوله چې دا هغه صفت ازلی دی چې د په ذریعه سره معلومات منکشفي کړي چې تعلق د سره راشي. بیا دویم نمبر ویلو قدرت، دریم حیات، او څلورم سمع، پنځم بصر. دا ویل شو د سمع او بصر په باره کې دا خبرات تر شو چې د مخلوق لپاره هم سمع او بصر ثابت دي. نو دای کې خبره شو چې دا نه په طریقې د تاثر د حاصل او نه چې نه دا په اعتبار دا تخیل او توهم سره ده. بیا په تیر سبق کې مونږه الله تعالی لپاره اراده او مشیت دا ویلو، او مونږ چې اراده او مشیت مصنف رحمت الله علیه ځوان یو ځای ذکر کړل. نو په دې باغ چا باندې رد چاو چې اراده د عین قدرت ده، او باغ کسانو باندې مراد دی چاو چې اراده عین علم ده. نو موږ ویلو چې را علم چې دا تابع وي د وقوع نه ورسو دا راځي، او دا اراده او مشیت موږ دا ویلو تعریف ویلو چې بری احد المقدورین ته په بل باندې ترجیح حاصل شوی. مثالونه دا ویل شو. او بیا په کرامیو باندې رد چې کرامیو هغه فرق کو پدې کې، او چې مشیت او په اراده کې فرق دی. مشیت قدیم دی او اراده چې دا حادث او د الله تعالی لپاره صفات حادثه دا ثابت دي چې نو الله کې ردی وکړو چې نه د ځوان یو شی دی. او په معتزله باندې مراد دی چې هغه چې دا اراده او مشیت دې مراد الله تعالی امر دی. هغه اراده او مشیت الله تعالی امر ته مراد ویني، الله تعالی امر کړی دی. د دې باوجود ډیر کسان چې نه هغه د الله تعالی نه فرمان دي، نو کله مراد الله تعالی امر ویني نو بیا خامخه دا به مراد او ولدو بیا د دې بغیر سکار بنش کوله. اتم صفت اوم نمبر بیا تخلیق ذکر کړو، تکوین. چې دینه تکوین ویل کېږي ایجاد ته. او موږ چې دې کله د تعلق د سره راغی د خلق سره راغی نو تخلیق ورته وي، که د رزق سره راغی ترزیق ورته وي، که د موت سره راغی اماتت ورته وي، که د حیات سره راغی او دې ته احیا ویل کېږي. او یا ټول الله تعالی لپاره صفات ازلی دي، حقیقي دي. او اشاعره وایي چې دا صفات ازلی نه دي بلکې دا صفات افعال دي او صفات ذاتی نه دي. نه ای کومه خبره کړو چې یار صفات ذاتی څه ته وایي او صفات افعال څه ته وایي. نن سبق کې د الله تعالی لپاره اتم نمبر صفت چې ثابتېږي هغه د کلام. په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې کلام دوه قسمونه دي، یو د کلام لفظي وایي، یو د کلام نفسي وایي. کلام لفظي دا موږ چې کوم خبرې کوو کنه دې ته کلام لفظي وایي. دا کلام لفظي دا د اصواتونه او د حروفونه مرکب وي، د اصواتونه او د حروفونه مرکب وي، دې ته ویل کېږي کلام لفظي. او دا کلام لفظي دا حادث دی. کلام لفظي حادث دی ځکه چې دا مرکب دی د حروف او د اصواتونه، او کوم څه چې مرکب وي هغه به حادث وي. زمونږ چې څومره خبرې اترې دي دا ټول کلام لفظي دي. یو کلام نفسي دی. کلام نفسي په ځل کې یو خبره تراتله، لکه زه مې مال اوبر راوړه، نو زه دا خبره چې ما کله وکړه چې مال اوبر راوړه دا کلام لفظي شو. و دینه مخکې چې ما په ځل کې کوم خبره رااله او زه ما په ځل کې دا ویله چې پای کې حروف نشته لري، پای کې الفاظ نشته لري، او پای کې اصوات صوت پکې نشته لري، دغه ته کلام نفسي وایي. دا د څه لګي یعنی د دې کلام لفظي چې کوم معنا ده، د دې کلام لفظي چې کوم مدلول دی، دا کلام لفظي چې کپاره چې کوم موضوع له دی، دا کلام لفظي د څه لپاره وذکر شوی دی، ا کلام نفسي دی. نو دا الله تعالی لپاره کلام لفظي نه ثابتو بلکې دا الله پاک لپاره کلام نفسي ثابت دی. معتزله دا الله پاک لپاره کلام لفظي ثابت دی. نو کلام لفظي جدا شری او کلام نفسي دا څه دی جدا څه دی. لکه پوه شو به معنی لکه کله چې موږ یو خبره وکړو د خبرې کولو نه مخکې چې زمونږ په ذهن کې زمونږ په زړه کې کما دغه خبره راشي دغه ته کلام نفسي وایي.
نو الله تعالی لپاره کلام نفسي ثابت دی او کلام لفظي د الله تعالی لپاره نه دی ثابتو معتزله او د الله تعالی لپاره کلام لفظي دغه کلام لفظي ته د نظم ویلېږي نظم یو لفظ دی لفظ نو لفظ نو غوي معنی چې دا وشتل دي نو چې بدی کې چونکه بیا نبی راتلله نو دغه الفاظ د قران مجید ته د نظم ویلېږي چې نظم تاسو بری اصول الشاشي کې او په نور الانوار کې او په حسامه کې اوس په توضیح کې به تاسو دغه وای نظم قران نظم الدالت علی المعنى یعنی هغه نظم چې هغه دلالت کوي په معنا باندې نظم داله علی المعنى نو دغه نظم نه مراد دا کلام لفظي دی او دا الله تعالی لپاره چې کوم کلام ثابت دی نه کوم کلام دی کلامي نفسي دی لکه پوښتنه مې معنی وګوره ورته بیا بل خبره پکو والکلام هي صفه ازلیه دا صفه ازلی دی ازلی نو چې ازلی وینو په دې سره دا راغی د کلام لفظي نه ځکه چې کلام لفظي دا ازلی نه دی ځکه کلام لفظي دا جوړوي د اصوات او د حروفونه د څه نه جوړوي اصوات یعنی د اواز او د حروفونه د اواز او د حروفونه او کوم څه چې مرکب وي ناغه کلام لفظي وي هغه حدیث وي حدیث هي صفه ازليه دا ازلی صفت ده عبر عنها بالنظم چې د تعبیر کولېږي په نظم سره تعبیر ته کولېږي په سره لفظ ورته نه ویلېږي لفظ په معنی وشتلو باندې راځي او نظم ویلېږي چې تاسو په اصول به کتابونو کې ویلي دي چې ملغلری پتار کې پیلو ته ویلېږي عبر عنها بالنظم چې تعبیر کولېږي د هغه په نظم سره المسمى بالقران چې هغه د نوم ورکړل شوی دی دسو د قران المركب من الحروف چې هغه مرکب دی رسنه وذلك دا يعني كلام نفسي الله بعد بارول ثابت ده لان كل من يأمر ذکر هر هغه کس چې هغه حکم کوي چاته وينها او نهي کوي ويخبر او خبر ور کوي يجد في نفسه معنى نو ده په نفس دای کې معنی مومي کنه هلکه زتا د خبره کوم چې هلکه مال وبراوړه نه ما چې تاسو وبراوړم دا کلام لفظي شو خو د دې نمک دا خبره زما په ذهن کې رااله نه دا تسویل کیږي ثم يدل عليه بیا په دغه کلام نفسي باندې دلالت کوي په دغه کلام نفسي باندې بیا دلالت کوي بل عبارت په عبارت سره یعنی چې ما وې تا دا جای تعبیر مو کو اویل کتابه دی یا په کتابت سره اویل اشاره دی په اشاره سره نو په ذهن کې خبر نه لګا لکه اول ذهن ته جنین دا کلام نفسي راشي بیا دا کلام نفسي تعبیر یا په کتابت سره کیږي یا په وینا سره کیږي یا په اشاره سره کیږي وهو غیر العلم وغیر الاراده وذا کلام نفسي چې دی کنه نو دا د علم او د ارادې نه بغیر دی مطلب دا دی چې دا کلام او علم یعنی علم د الله تعالی جدا صفت ده او اراده د الله تعالی جدا صفت ده بعض کسانو هغه د کلام نفسي او علم کلام نفسي او اراده دا یو کړی دا خدا خبره غلطه ده ولې غلطه ده ځکه کنه چې ډیر کړه د دې وی ډیر کړه د دې وی چې انسان ته د خبره علم وي ها او د خبر نه ورګي او کله کله د سي چې انسان د خبره خبر ورګي او د علم نه وي هغه پوښتنه به باندې وځ د پته چې لکه زید عالم دی کنه نه ته پته چې زید عالم دی کنه نه وځ د پدې باندې پوهه ده چې زید عالم نه دی خو د دروغ ویلو چې زید عالم دی د ته پته ده چې زید عالم نه دی نو سره پسله کې یو خبره ده علم ورته شته او کلام نفسي چې د دایلاري خلاف ده هغه په دې خبره باندې پوه شوي دغه شی د اراده او دا کلام د کلام نفسي او اراده دا هم یو شی نه دی ځکه یو سړی ګوره ویل کا یو آقاله د خپل غلام باندې راکې خو دي خپل غلام وਹੀ اخسم وو چې تاسو کو چې دا ولي وਹੀ زه ورته وې دې زما خبره نه مني ځکه دې زما خبره نه مني ځکه وهم اوس دې خپل غلام ته و چې ورسته مال وبراوله نو اوس د دې انسان په ذهن کې دا خبره ده د اراده ده چې دې سړي زما خبره ونه منله ځکه چې کله زما خبره ومنله خلک وایي چې لکه دا خو دې ستا خبره مني ته بیا ولي وایي نو اراده د دې نه جوړه ده اراده نه چې خبره ونه منله نو کلام نفسي یو شان ده او اراده بل شان ده لکه په دې خبره باندې پوه شوي یعنی په دې خبره کې تاسو ته دا فرق کار کوي چې کوم کسان وایي چې علم او
کلام نفسي دا یو شی دی دا خبره غلطه ده ځکه ډېر کله ته سړي ته یو خبرې علمي او کلام داګه بدل کوي او اراده او کلام دا هم یو بل نه بدل دي لکه ډېر کله ته اراده د یو سړي یو شان دی وي او دا کلام بل شان دي پوه شو مې باندې وګوره وهو غیر العلم او دا کلام دا علاوه ده د علمنا دا کلام علاوه ده د علمنا ولي اذ قد يخبر الانسان ذکل کلا خبر ورکي انسان عما لم يعلمه دا چې ته پته نه وي چې ته پته نه وي هغه دا کوي کنه یو خبره ولکه ما ته پته نشته خبره ده سیده یو خبره ده وکي ته پته نه چې کار دې شی لګنه خدا وکړه نو کلام نفسي شته او علمي بل يعلم خلافه بلکې دې پوهې دې په خلاف باندې وغير الاراده او دا کلام دا ارادي نوم خلاف ته غیر دی مطلب دا چې دا کلام او اراده دا یو شی دی ولې لانه قد يأمر بما لا يريده ځکه کله کله دی حکم کوي دا څه چې اراده نه کوي کمن امر عبده لکه غلام دی خپل غلام ته حکم وکي او دا خبره په مخکې لا تاسو ذهن کې راولي چې لکه خپل غلام وਹੀ خلک ته پوښتنه کوي چې لکه ولي دی ولې دا خبره نه مني او دې بیا حکم وکړي خپل غلام ته قصدا الى اظهار عصيانه د پاره د قصد یعنی د قصد دی چې دا عصيان دا نافرمانی دا خبره نه منل په خلکو باندې ظاهر کی وعدم امتثاله لاوامره او دا چې د کوم خبري حکم شوی دی چې هغه ثابت کی چې را د ما خبره نه مني حکم نه مني ويسمى هذا كلاما نفسيا د دې نه مصنف رحمت الله اعتراض جواب ورکړي اعتراض دار چې ته وایې دا کلام په دوه قسم نه کلام لفظي او کلام نفسي نو عربيان خدا یو کلام د کلام لفظي وي دا کلام نفسي ته چا کلام نه ویلې خو شو به معنی کلام نفسي ته چا کلام نه ویلې نو وی چې دلته درې دغه دي د ما سره درې جوابونه وکم درې دلیلونه برته پېښ کوم په خبره باندې چې لکه دا کلام چې په کلام نفسي باندې د کلام اطلاق شوی دی یو د شعر اخزل اختل چې کنه نصرانی شاعر دی داغه نه ور کړی دی داغه شعر لیکل دی وګوره وي سما هذا كلاما نفسيا او دې دا یعنی فضله کې دا خبره راشي دا کلام نفسي ویلېږي علامه اشار الیه الاختل چې دې ته اشاره کړې د اختل دا یو نصرانی شاعر دی نا عربو او دا بني امیه دا قدیم خلقونه دي او چاوي د دې شعر نسبت کړی د حضرت علي رضی الله عنه دا شعر په کوم بهر باندې تاسو غوث متن الکافی ویلا متن الکافی ویلا نو ان الكلام لفي الفؤاد وان نما جعل اللسان على الفؤاد دلیلا کم شعر دی کم بار دی ځان جوړوي بحر الرجز دی مستفعل 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 إن الكلام لفي الفؤاد إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا تاسو دا حماسه کې تاسو اجرا نه کوئ إن الكلام لفي الفؤاد إن الكلام مستفعل ملفي الفؤاد مستفعل وإنما مستفعل جعل اللسان مستفعل على اللسان على الفؤاد مستفعل لدليلا مستفعل إن الكلام لفي الفؤاد إن الكلام لفي الفؤاد بشك كلام خو فضله کړي وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا او بشک دا جبه ګرځولېږي پر اصله باندې دلیل مطلب دا نو ګوره دلګي د اصله خبرې ده دې کلام وي چې ان الكلام لفي الفؤاد بشک خبره خو اصل کې فضله کی وي خدا جبه د اصله د خبرو ترجمان وي نو دلګي په دې شعر کې د شاعر کلام نفسي ته یعنی فضله کې کوم خبري په باندې اطلاق د کلام کو لکه بوا شو به باندې وقال عمر دا فهم دلیل چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا ته تشریف وړو نو انصار را جمع شول او فساد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ باندې دوی دغه وکړو بنو ساعده په دغه کې کنه ثقيف کې او دوی چې اسد ابن عباده دا زمونږ امیر یې موږ د باندې بیعت کوو حضرت ابوبکر ځان ته کله پته ولګی دا ته مونږ ته دوی باندې لاړل نو حضرت عمر رضی الله عنه الته کې وی
چې اني زورت في نفسي مقاله چې ما ځان بزله کې خبرې جمع کړې وي یعنی ته کله سړی بیان لذي دې په ځین کې دا خبرې چې زبال د لاړ سم زبال اول دا خبره کوم بیا به دا خبره کوم بیا به دا خبره کوم یا لکه څنګه مزه چې تر زو دا استادان چې کوم وړو ته سبقونه وای دا خو دې نه چې را بس تر لري جو کتاب کولاو کا بسم الله کا وای چې څه دی خپل لرجه وای نه دیو چې را د ما سره مطلب نیمه غنټه کلاس ته پر اولی 15 منټه کې به چل کوم بیا په پرسونی 20 منټ کې به چل کوم په اخرنی 15 منټه کې به چل کوم په دې 20 منټ کې ولاول بس کوم خبره کوم بیا به کوم خبره کوم بیا به کوم خبره کوم نو دغه د کلام نفسي وي نو دغه شان د عادت عمر ځان وي چې د کثر اتلم کله نو ما بس لکه ځان د خبره مقاله میزان جمع کړو نو دا اوس بس دې خبرو ته د مقاله ویل نه اصله خبرو باندې کلام نفسي اطلاق دي او درې په اورو کې خلک دا خبره کوي وایره دا ما په دې اصله کې دا خبره راغله نو پزله کې وې ما پزله کې دا خبره وې پزله کې مې وې نه پزله کې څنګه وې دا کلام نفسي دی واښوي نو ويسمى هذا كلاما نفسيا او دې دا کلام نفسي ویل کېږي علامه اشار الیه الاخطل چې اشاره کړې دې ته اخطل په شعر کې به قولي ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا بشک کلام کو فضله کې وي او بشک دا عجبه ګرځول کېږي په اصله باندې دلیل وقال عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل اني زورت في نفسي وقال بشک ما جوړ کړو په فضله کې یو خبره وكثيرا ما تقول لصاحبك او ډیر کړه د توې د خپل ملګری ته ان في نفسي كلاما اريد ان اذكره اليك بشک دا ما په ځل کې یو خبره ده زه اراده کوم چې ته دا وې نو دا درې خبره دا دلیلونه چول بری خبره باندې چې د عربیانو په کلام باندې دا کلام نفسي باندې کلام اطلاق کړه ده والدليل على ثبوت صفه الكلام على ثبوت صفه الكلام د دې ځنه مصنف رحمت الله علیه په صفت کلام په ثبوت باندې دلیل پیش کړي چې صفت کلام د الله تعالی لپاره ثابت ده په دې باندې اجماع منعقد ده والدليل على ثبوت صفه الكلام او دلیل په ثبوت صفت کلام باندې اجماع الامه یعنی یو د امت اجماع ده چې دا ټول اجماع امت په دې باندې متفق ده چې الله تعالی دا متکلم دی یعنی الله تعالی په قرآن کې امر کړی دی نه یې کړی دا ټول وتواتر النقل عن الانبیاء او بل چې د انبیاء کرامو نه دا خبره متواتر نقل ده مع انه تعالی متکلم چې الله تعالی خبرې کوي او الله تعالی هر چاته چې نه دا د کوم مخکنی پیغمبران چې ته وایي کړی دا مال قطع سره د دې نه کنه چې لکه ګوره دا خبره هم ده چې متکلم د الله تعالی صفت ده او په الله تعالی لپاره چې متکلم صفت ثابت ده نه دا چې الله تعالی لپاره تکلم ثابت ده نه ځکه الله تعالی ته متکلم ویل کېږي لکه ظاهری باغ چاته وي چې ضرب کوي سامع چاته وي کوم چې سمع کوي بصیر چاته کوم چې لیدل کوي بصر بکی دغه شان د متکلم الله تعالی ته څه کوي چې الله تعالی تکلم کوي کاته سي نه چې یو کس یو څه پیدا کوونکی ته وي دا معتزله دا رد په معتزله باندې معتزله الله تعالی متکلم دی خو په دې معنی سره چې الله تعالی تکلم پیدا کړی دی الله تعالی تکلم خالق د تکلم دی هي خالق د تکلم د متکلم نه وي واښوي مع القطع سره د یقین د خبرنا باستحاله التكلم چې محال د تکلم من غیر ثبوت صفه الكلام بغیر ثابت کولو د صفت د کلام نه فثبت ان لله تعالی صفات ثمانيه نو دا خبره ثابته شو چې الله تعالی لپاره څو صفاتونه دي کم دي العلم والقدره والحیات علم ده قدرت ده حیات ده سمع ده بصر ده او اراده ده تکوین ده او کلام ده دا پوهه ولما كان في الثلاثه الاخيره زياده نوع وقفاء كرر الاشاره الى اثباتها وقدمها واذا نور خبره کوله کسنه ستاسو به جندري د مکه او په دې کې څه خفانش تره خدای اخرنی درې چې کم دي اراده تکوین او کلام نو په دې کې نزاع او خفاء او بګه ندی ودینا د دې اشاره وکړه د دې ثابتول او د دې قدیم مولیدا نو فقال فرمای لکه پوښتنه به معنی نن سبق کې منګلا الله تعالی لپاره اتم صفت کلام دا ثابت ده کلام بدفق زمانه کلام لفظي او کلام نفسي دا الله تعالی لپاره کلام نفسي ثابت ده کلام لفظي ثابت نه ده کلام نفسي هغه د کلام لفظي هغه معنا ته وي د کلام لفظي هغه مدلول او کلام لفظي هغه موضوع ته وي د الله تعالی لپاره کلام لفظي ثابت نه ده ځکه چې کلام لفظي
دا مرکب وي د اصوات او د حروف او دا حادث دی او الله تعالی لپاره صفات حادثه نه نشي ثابت دي بیا موږ دا خبر وکړه چې دا الله تعالی لپاره کلا دا کم کلام چې ثابت دی دا کلام نفسي دا د ارادي نه غیر دی او دا د علم نه غیر دی او د عربیان دی کلام نفسي باندې دا کلام اطلاق کړی دی درې دلیلونه پای باندې موږ او بیا موږ چې الله تعالی لپاره صفت تکلم ثابت دی په اجماع سره هم او په تواتر د نقل انبیاء سره هم پوه شئ واړه هو